مثنا دو دو وثلاثه او درې درې ورباع او څلور څلور. څلورو پورې اسلام چې کوم دی اجازت ورکړی دی چې څلورو پورې ښځې او سړی په یو نکاح کې په یو ټیم باندې ساتلی شي. د څلورو نه سیوا دی نشي ساتلی. که یو سړی د 15 ښځو په یو ځای باندې نکاح وکړي د یو نکاح نه کېږي. 15 ښځې دي او دی سره په یو ځای باندې نکاح کول غواړي نو د یو نکاح نه کېږي. څلورو سره په یو ځای کېږي ځکه چې څلورو پورې اجازت شته دی. خو که د په یو ټیم باندې د 15 ښځو سره نکاح وکړه نو د یو نکاح نه کېږي. څلورو پورې اسلام اجازت ورکړی دی. یو صحابي دی د هغه د اسلام نه مخکې 10 ښځو سره نکاح کړی و. 10 ښځې په نکاح کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله اسلام قبول کو اسلام ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل څلور ته په خپله خوښه باندې وساته نور ته طلاق ورکړه نورې پرېږده. څلور ته هغه ښځې کړې نورې پرېښودې. بل صحابي و د هغه اته زنانه چې کوم دی په نکاح کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل څلور ته پرېږده نورې لرې کړه. نو څلور یې د خپل ځان دپاره پرېښودلې نورې لرې کړه. نو څلورو پورې اجازت اسلام ورکړی دی. څلورو نه سیوا اسلام اجازت نه دی ورکړی. مثنا دو دو وثلاثه او درې درې ورباع او څلور څلور. شیعګان او رافض هغوی وایي چې 18 ښځو پورې اسلام اجازت ورکړی دی. یعنې 18 ښځې یو سړی کولی شي او هغوی استدلال د دې ځای نه کوي چې الله وایي چې مثنا دو دو نو دو ضرب دو 4 شوي وثلاثه او درې درې نو 3 ضرب 3 6 شوي نو 6 او 4 10 شوي ورباع او څلور څلور نو 4 ضرب 4 8 نو 10 او 8 18. نو شیعګان او رافضو چې 18 ښځو د اجازت چې کوم دی اسلام ورکړی دی او هغوی وایي چې دا وو چې دی وو دا د جمع دپاره دی. موږ وایو دا وو چې دی دا په معنی د او سره دی. د وو معنی ده 2 جمع 2 4 وو د جمع دپاره راځي بل څه ځان سره جمع کوي. موږ وایو دلته کې دا وو په معنی د او سره دی. او معنی یا الله وایي چې مثنا دوه وکئ دو دو یعنې دوه وکئ وثلاثه یا دا وو چې په معنی د او دی نو او معنی د یا چې کوم دی ثلاثه درې وکئ ورباع یا څلورو. شیعګان وایي 18. وایي اوسني کسانو له چې کوم دی په دې مهنګایۍ کې د یوې بد نه ورځي او ښځې غوښې هم زوروري. سونیګرام شیخ صاحب وی د یو کس شونډې سوځېدلې چا دې تپوس وکړو چې دا شونډې دې ولې سوځېدلي. هغه چې حضرت ښځه مې کراچۍ ته تله نو په لاره پسې شوپن کړم چې دا به لاره پسې دوباره راوپس نه شي نو یې روان وم ورسره. نو چې کله مې ریل ته ور وخېجوله نو بیا را سره ومخامخ څنګه د ریل نه پسې راودانګي. وی اخره کې چې دا ریل روان شو که زه ډېر زیات خوشحاله شوم. وی د ډېرې خوشحالۍ نه مې په سلینسر ور منډه کړه ګرم سلینسر مې ښکل کړو سره مې شونډې وسوځېد. نو اوس د یوې پر خلکو نه وځي او شیعګان وي 18. نو ښځه په سړی کې طاقت وي د برابرۍ کولی شي نو څلورو پورې اجازت شته دی. خو دا څلورو پورې اجازت دی یعنې فرض او واجب او سنت نه دي جایز دي. که څوک حقوق ادا کولی شي نو ادا دي کړي څلور دي وکړي 3 دي وکړي 2 دي وکړي او که نه فإن خفتم ورپسې وروسته الله فرمایي چې مثنا دو دو وثلاثه او درې ورباع او څلور څلور یعنې څلورو پورې اسلام اجازت ورکړلی. فإن خفتم بیا کو چې تاسو ویریږئ الله تعدلو چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ نو فواحدة بیا یو د په یو باندې ګزاره وکړه. زمونږ عام طور پښتانه ښځې 2 وکړي 3 وکړي 4 وکړي نو چې کومه ډومبۍ ښځه یې کړي نو بیا هغې ته مکمل شا کړي. دا سخت ظلم دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړي 2 ښځې وي نبی علیه السلام وفرمایل چې د کوم سړي 2 ښځې وي او دې په دې دواړو ښځو کې انصاف نه کوي په ورځ د قیامت په دې داسې د الله مخې ته ودرېږي پاسي به چې یو طرف پې پالج وخلي. زموږ عام طور پښتانو دا رواج دی یوه ښځه وکړي دویمې نه بیا سپی جوړه کړي بس هغې ته بیا ټیم نه ورکړي. حالان کې ته چې یوه شپه د یوې ښځې سره تېری دویمه به د بلې سره تېری. یوې له څنګه پیزار راوړي دویمې له به اکه شان پیزار راوړي. یوې له څنګه جامه راوړي دویمې له به اکه شان د جامه راوړي. فرق به پکې نه کوي. هو د زړه محبت چې دی هغه د انسان په اختیار کې نشته. نبی علیه السلام د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها سره ډېر زیات محبت حالان کې په نبی علیه السلام باندې د شپو دا نمبروار سیستم نو په نبی علیه السلام باندې خو د هغې باوجود په نبی علیه السلام چې یوه شپه د یوې سره کړو نو بله به د بلې سره
خو بیا هم نبی سم دعا کوله یا الله پاک زما زړه کې د حضرت عائشہ صدیقه سره ډیر محبت دی او دا غیر اختیاري زما په وس کې نه ده نو الله پاک به دې مرانیسي او نور چې څه سيزونه به راوړل نو ټولو بیبیانو ته به یو شان راوړل فرق به پکې نه کو د شپې چې کوم سیستم د شپه یو دی د یوې سره تیر کړه بل به د بل سره تیر دوه د یوې سره تیر کړي دوه به د بل سره تیر دا دغه حزو حق دی او اشرف علي تنویر رحمه الله فرمایي په دوه خزو کې ما انصاف نه وکړ چې هغه ته حکیم الامت وای اقلص الصو پوری کتابونه غلي کړي او د امت حکیم ورته وای او دومره باغه احتیاط کو چې یو پیره یو شاګرد ورله خربوزه واغست خربوزه ولا غست نو هغه ته مالا خو به هر شاګردانو د خپل استادانو سره ډېر محبت نو هغه ډېر بار بار اصرار کوي د خربوزه علم بیا دا شفری تنویر رحمه الله فرمایل چې مال خربوزه اخلي نو بیا به یو ناخلي دوه به اخلي او دوه به اخلي خو دواړه به یو شان دي اخلي نو هغه شاګرد وړ دوه خربوزي په یو طول باندې یعنی یو شان دی ولا واغست بیا دا شفری تنویر رحمه الله فرمایل وې د اوس اوکا چې دا یو خربوزوم په منځ د سینې مګه چې دواړه ټنګري برابري او دا بلوم په منځ باندې د سینې مګه چې دا غیم دواړه ټنګري برابري نو دغه شان دی وکړل نو د یوې خربوزې نه یو ټنګر راواغسته د بلې سره کې خدا او د بلې نه یو ټنګر راواغسته د بلې سره کې خدا او دواړه ګوته یا په هغه وخت کې چې شوی کې واغسته کوړته وړي دا شاګرد ته پوښتنه حضرت دا نیمه دی ولې کړی او د یوې نه یو ټنګر راواغسته بلې سره د کې خدا او د بلې نه د بل طرف راواغسته بلې سره د دا ولې اشرف علي تنویر رحمه الله تو فرمایل ما وی چې اسنه دا یو خربوزه پیکي بل خوګي نو بیا به د خزو کې فرق راشي د ما دوه کور وداني محترم خزا کول آسان دي دوه خزا کول آسان دي خو د دې بیا پالل ډیر ګران او موږ چې څومره وینو چې موږ خپل کې یو کس داغه دوه مغزي تقریبا 15 کال وشو شل کال تر 15 کال پورې وشو چې هغه کور ته تلیم نه نو دغه خپل خواهشات نشته الله به دین ته پوس نه کی او ساته او کو دی وسی جهاد کې تلی نو وینځ ځان لرا ولا باغې باندې گزاره وکړه د وینځ او د خزي بیا یو مثال دی او فرق صرف دومره چې د وینځ لپاره مہر مقررول نشته کولس وینځ دي سل وینځ چې کوم دی په یو ځای باندې ساتل شي او ستا وینځ دي کنه نو خزي سلور نه سیوانه شي ساتلی وینځ کو دي سل سره ګرځي نو هم دي په وینځ کې بیا برابرې هم نشته دي چې کوم سره شپه تیر ځان نه تیرو نو وینځي الله په وینځو گزاره وکا او په دغه یو خزه باندې گزاره وکا او ما ملکت یا هغه چې مالکانی وي ايمانکم خلاصون استاسو دا ذکر فرمایلی دي چې کله به jihad او شو پای کې به وینځ رال غلامان دغه زنانه به چې کوم دی راوستل هغه به وینځ کړ دغه نارینه به غلامان کړ jihad بچ او شو نو د لخر چې کوم امیر به وو نو هغه په خلاص باندې غلام یا وینځ نیولا او یو کس له ورکوله چې کوم حقدار هغه ته نو په خلاص باندې به اونې ولا په خلاص به ته واغستله نو دلته ځکه الله فرمایي او ما یا هغه ملکت چې مالکان دي ايمانکم خلاصون استاس په خلاص سره به دا وینځه کور ته راوستل دا غي بیا مختلفه مسلې دي چې کوم وینځه هغه دغه ماشوم شي د خپل آقا نه د خپل مالک نه نو هغه ته بیا ولد ویل شي دغه ماشوم او شو هغه چې کله د آقا د مالک مړ شو دا وینځه بیا په خپل باندې آزادي بیا د خرسيږي نه چې ماشوم ته او شو نو دا ماشوم به د آقا د دې چې کوم مالک ته د دې حسابيږي او دا وینځه بیا نه خرسيږي بیا چې کله د مالک مړ شو دا وینځه به آزادي او چې ماشوم نه شي دا وینځه خلک خرڅول اغستل شي دا بیا مختلفه مسلې چې یو باندې گزاره وکا په وینځه باندې گزاره وکا بیا درې او سلور او دوا دا چې کوم دی بیا مکه دا مہر په خاون باندې واجب دی دا به خاون ورک څومره مہر مقرر کو دا به د خاون د خپل خزي ته ورکی د خزي نان نفقه او د خزي مہر دا په د خاون باندې دي د خزي کور دا په د خاون باندې دي خاون بوله کورم ورکی نان نفقه بولم ورکی مہر بولم ورکی باندې خلک سوال کوي چې کله پلار مړ شي نو لور ته نیمه یې سملاويږي او زوی ته پوره یې سملاويږي دا ولې نو موږ دلته کې وایو چې هلته د پلار د کور نه ولي خو دلته کې د خاون نو ملکن د خاون په مال کې د دې صدا مہر چې کوم دی په خاون باندې دي نان نفقه په خاون باندې ده د په خزه باندې دومره ذمہ داری نشته سورج په سړی د خلک وی اسلام ظلم کړل دی بازي خلک چې سړی له کوم دی مثال په تور دوی سی ورګل دی خزه له کوم دی یوې سی ورکړل نو په خزه باندې ذمہ داری هم نشته دی او خزه طبيعت خاون په مال کې هم ملاويږي د پلار په مال کې هم ملاوي